بسم الله الرحمن الرحیم د طهارت متعلق باب شروع دی. موږ د طهارت متعلق تقریبا درې مسلې بیان کړې دي تر اوسه پورې. دا څلورم نمبر مسله ده. دا هم ډیره اهمه او ډیره لازمي مسله ده. یو چا پوښتنه کړې ده، وایي که چیرې کپړې ته نجاست ولګېږي نو د دې نجاست د پرېوللو طریقه به څنګه وي؟ که چیرې یو سړی نجاست پرېولي، د پرېوللو وروسته د نجاست اثر پر کپړو باندې پاتې شي، نو دغه اثر دورې کول لرې کول دا لازمي دي او که نه دي لازمي؟ د شریعت په رڼا کې جواب راکړه. د الله تعالی په توفیق سره جواب دغه دی. ګورې نجاست په دوه قسمه دی، شیان په دوه قسمه دي. یو نجاست مرئیه دی، یو نجاست غیر مرئیه دی. نجاست مرئیه دی ته ویل کیږي چې هغه معلوم وي، جسم لري، دې ته نجاست مرئیه ویل کیږي. یعنی په سترګو باندې سړی ویني، په سترګو باندې معلومیږي، د هغه اثر معلومیږي، دې ته نجاست مرئیه ویل کیږي. مثال لکه وینه سوله، وینه جسم لري او داغه رقم سړی په خپل سترګو باندې ویني چې پر یو کپړه باندې لګېدلې وي، او داغه رقم غټې بولې سوې، داغه رقم نور نجاستونه سو، هغه نجاستونه چې هغه په سترګو باندې معلومیږي. یو نجاست خو دغه دی، دې ته وایي نجاست مرئیه. دویم نجاست غیر مرئیه دی. نجاست غیر مرئیه دې ته ویل کیږي چې هغه په یو شي باندې لګېدلې وي، هغه نجاست یو شي ته ولګېږي، کپړې ته ولګېږي یا بدن ته ولګېږي، هغه نجاست معلومیږي نه، غیر مرئي وي. هغه لکه کوچنۍ بولې. اوس کوچنۍ بولې چې کپړې باندې ولګېږي، سړی په دې باندې نه پوهېږي چې دا نجس دی، نجاست اثر نه معلومیږي بالکل. یا یو څاڅکی بولې باټلۍ ته ولوېدې، د باټلۍ اوبو ته ولوېدې، نو په دې سره دغه باټلۍ ټوله مرداره سوه، نجسه سوه، ناپاکه سوه، لیکن معلومیږي نه، غیر مرئي دی. یا دغه بولې پر غالۍ باندې یو کوچنۍ وکړې، نو پر دا غالۍ چې کله دا بولې وچې شي، نو دا نجاست غیر مرئي دی، معلومیږي نه، دې اثر نه معلومیږي. نو دغه دوه نجاستونه دي، د دې دواړو د پرېوللو طریقه جلا جلا ده. نجاست مرئي هغه نجاست چې هغه په سترګو باندې معلومیږي، لکه وینه یا لکه غټې بولې یا لکه بل دا رقم شی. د دې د پرېوللو طریقه دغه ده چې دا نجاست به تر هغه وخته پرېولې تر کومه وخته چې دا نجاست ختم شوی نه وي. یعنې ته په خپلو سترګو ووینې چې دا نجاست اوس ختم شو، بس بیا دا نجاست پاک دی، دا کپړه اوس پاکه. هغه که په یو وار پرېوللو سره هغه شی ختم شي، یا په دوه وار پرېوللو سره هغه نجاست ختم شي، یا په درې واره پرېوللو سره، یا په څلور واره پرېوللو سره، یا په پنځه واره پرېوللو سره، هغه کې تعداد لازمي نه دی، بس هغه نجاست ختم شو، دا کپړه پاکه. دا د نجاست مرئي حکم دی. ها په دې کې دا یوه خبره شته، دا تاسو په توجه باندې واورئ. د نجاست مرئي چې کوم اثر دی، هغه اثر لرې کول دا لازمي نه دی. یعنی کپړو ته وینه ولګېده، اوس تا دغه وینه پرېولله، دومره دې پرېولله چې دغه وینه د کپړو څخه ختمه شوه، لیکن هغه اثر یې پاتې دی، هغه رنګ یې پاتې دی، کپړه اوس هم داسې سوربخونه ده، هغه د وینې اثر پاتې دی، رنګ یې پاتې دی. نو دغه اثر ختمول دا لازمي او ضروري نه دی. اثر دې پاتې شي، لیکن چې هغه عین شی ختم شي، هغه نجاست ختم شي. یا غټې بولې ولګېدې، یا ګوبر ولګېدل چې هغه رنګ لري، نو یا خوسایي ولګېده و کپړو ته، اوس ته کپړې پرېولې، هغه نجاست خو ختم شو، لیکن هغه رنګ یې نه ختمېږي، اثر یې نه ختمېږي. نو د اثر ختمول، د رنګ ختمېدل دا لازمي او ضروري خبره نه ده چې نجاست ختم شو دا کپړه پاکه شو. دا د نجاست مرئي حکم دی. د نجاست غیر مرئي طریقه دغه ده. د نجاست غیر مرئي طریقه دغه ده، د دې دوه صورتونه دي. اول صورت یې دا دی چې درې واره به پرېولې، یعنی بس درې واره پرېوله، اوبه پر تېرې کړه او ویې نشتې ځه، بس دا کپړه پاکه. دویمه طریقه یې دا ده چې دا به تر هغه وخته پرېولې چې تر څو پورې ستا ګمان نه وي راغلی چې اوس پاکه ده. چې دا ګمان دې رالی چې اوس دا کپړه پاکه شوله، خپل زړه دې صفا شو، ستا غالب ګمان په تا باندې رالی چې دا کپړه اوس پاکه ده، نجاست ځینې وتلی دی، بس دغه وخت بیا دا کپړه پاکه او صفا ده.
مبسوط کې لیکلي دي جلد نمبر 1 صفحه نمبر 222 د نجاست په حواله سره. ثم المرئیه لابد من ازاله العين، وی هغه نجاست چې هغه مرئی نجاست وي چې هغه معلومیږي لابد من ازاله العين، د هغه لپاره ضروري خبره دا ده چې هغه عین به ختمه، هغه نجاست به ختمه بالغسل په پریوللو سره. وبقاء الاثر بعد زوال العين لا يضر، اما کچيري د دغه نجاست اثر پاتې شي، عین ختم شي، نو دغه اثر چې دی دغه هیڅ ضرر نه رسېږي، دا ناپاک نه دی. وغیر المرئیه، او هغه نجاست چې هغه غیر مرئی وي چې هغه معلومیږي نه، فانها تغسل ثلاثا، وي دغه نجاست به بیا 3 واره پرېږدي. دا خو یوه طریقه شوه چې 3 واره به پرېږدي، بیا دغه پاکي وي، نجاست غیر مرئی. دویمه طریقه هغه در مختار شامی کې لیکلې ده، جلد نمبر 1 صفحه نمبر 480 باب الانجاس. وأن المعتبر غلبة الظن في تطهير غير مرئية بلا عدد على المفتى به أو مع شرط التسليس على ما مر. ويبدي کې معتبر دادي لأن غير مرئي نجاست کې معتبر آغا غلبه د ځوند د ګمان دی، یعنی چې هر وخت ستا ګمان پر دا باندې غالب شي چې اوس دا نجاست پاک دی، بس بیا دغه کپړه پاکه شوله بلا عدد، یعنی په دې کې عدد شرط نه دی، لازمي نه دی، بس چې هر وخت ستا دغه یقین رالی، دا غالب ګمان دی رالی چې دا کپړه پاکه شوه، زړه دې صفا شوه، بس دغه کپړه پاکه ده. هغه بیا که په 2 واره وي، که په 3 وي، که په 4 واره وي، په دې کې عدد شرط نه دی. دا شامی او در مختار لیکلی ده. علی المفتى به وروسته ورسره لیکلي دي چې دا مفتى به قول دی، او مخته یې دا بل قول هم ذکر کړی دی چې 3 واره به پرېږدي، او مع شرط التثلیث، یا د تسلیث د شرط سره علی ما مر، ولکه څنګه چې مخته تیر شولو، یعنی دا هم یوه طریقه ده چې 3 واره به پرېږدي. لیکن مفتى به قول هغه دی چې وخت تیر شو، چې ستا یقین رالی چې دا کپړه پاکه شوه، دا کپړه پاکه او صفا ده.